اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوال، زه ستاسو قربان نعمت سبحان. تاسو ګورئ چمکني ټي وي کې روزیدار بچي سیزن 4 د نننی پروګرام مشر ملما د خیبر پختونخوا ایډیشنل ایډوکیټ جنرال دانیال خان دی چې د هیڅ طرف محتاج نه موږ دا غوډه مننه کوو چې هغه دې پروګرام کې شرکت وکړو او د دې پروګرام چې کوم روزیدار بچي دی هغه نه پښتنه کوو چې دا غي نوم سره بیٹا ستاسو سره اریش ټیم کې سبق کوي ټوکی او سه مروجه داریش دریم شاباش تو قرآن پاک تلاوت بکی کرنا دوی سب بتاتے بیچ بیٹا سورة بسم الله کا بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تذليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. جزاك الله. دانیال خان دا ته چې تاسو خپل لومړی روزه یاد رسېږي یاره او ډیر ټایم وشو خو دا چونکی یو ماشومان یو کریزي نسو ته شو پته وي چې یاره کور کې مشرانو روزه نو هغه بیا غي ته ګوري فالو کوي او روزه پکې خلک اونې سي خو چونکی دا یو اسلامي پوینټ اف ویو سره هم ماشومان دا یو لرنینګ وندي کیږي چې یاره په د خلکو جمعتون د دې سبقونه وي نو دا غي یو حصہ ده دا ګوري ماشومان خپل مشران ګوري بیا د هغې مطابق روژه ساتل خو ماشومانو لپاره مطلب آرنګي دا فرض خو نه دي چې تاسو بوجه بالغان شوي نه خو چونکې ماحول دا سره بیا زموږ د اسلام ماحول دا سره چې هغې کې دا ماشومان کمپیټیشن ته وایي چې یاره دا ما تر دور دا یا تر 2 مهینې دی نیولی موږ به یې ونیسو نو دا ټیک ده یو ښه دغه دی خو چونکې بعضې موقعات ډېر زیات روژه کې خو دا دی چې سړی څه خوړی نشي ماشومان دي بیا آرنګي ریکوایرمنټ دی ته پکار په باډي کې یي چې هغه پوره ټایم سره هغه او روژه تېره کړي خو چونکې نشي ساتلی خو بیا هم دا یو ایفرټس کوي وشي او دا ښه سټپ دی ثواب نه ثواب دی مور پلار هم هغې فالو کوي او ډېر ښه دغه دی او دوم په ماشومانو کې چې کوم دی نو دا شعرونه چې راشي نو دې سره د یو قسم لپاره دې ته ریهرسل وایي چې یاره فیوچر کې موږ نه داسې یو ټایم به راځي او روژې به نیسو نو دا ښه دغه دی او دا دې ماشومې غټ ایفرټ زیات دی 3 روژې نیولي دي دې ته ویری ګوډ شاباس تھینک یو سر چې ډېره مهرباني سر شکریه موږ د ایډیشنل ایډوکیټ جنرال خیبر پښتونخوا جناب دانیال خان ډېر ممنونه مشکور یو چې هغه دې پروګرام ته ښکلا ورکړه او د ماشوم حوصله افزایي وکړه په دې خبر تاسو نه اجازه غواړم د خدای په امان.